خوشخبری مبارک شه پښتنو په سعودي عرب کې کپاله سیستم ختم شو. کم چې کپیل سیستم او د کال به د ومال نه پیسې اخیستې کنه نو هغه سیستم ختم شو. ډیر مبارک شه. په سوشل میډیا باندې یو غوبل جوړ دی او بس هر سړی ویډیو کوي او ټرند روان دی او یاره په سعودي عرب کې چې دی وای کپیل سیستم ختم شو. یو بل مبارکیانې ورکړي او تاریخ پټان چې زمونږ کم دی نو هغه په مې درې پیریډه ځای کړي دي او هغه هم په دې خبره باندې اګری دی چې کپیل سیستم کپاله سیستم په سعودي عرب کې ختم شو. ګوره زما دا یو خبره واورئ چې څومره هم پښتانه یې که په پاکستان کې یو دا خواهش لري چې سعودي عرب ته راځو که په سعودي عرب کې یې او پښتانه نو زما د ویډیو پوره وګورئ. یو کار داسې وي چې چا اورېدلی یو کار داسې وي چې چا کړی د خپل د په زندګۍ کې د هغې کار نه وتی. زه به تاسو ته هغه خبره کوم که نه چې کم کار ما په خپله باندې لیدلی او کم کار زما سره په زندګۍ کې شوی په ماحول کې زه ینم. زه په خپله په سعودي عرب کې ژوند کوم ما ته پته ده نو زه په دې باندې پوره پوهه کوم. په سعودي عرب کې چې کم دی که نه خلک وایي کپاله سیستم ختم شولو او مطلب کپیل سیستم ختم شو. سعودي عرب حکومت دا اعلان وکړو چې یاره د 50 سال نه چې کپیل سیستم کم را روانو نو هغه مونږ ختم کړو. خو کم کپیل سیستم په دې کې درې قسمه دي. یو دا د کپیل موسسې چې په هغې کې ورسره څلورو مالاني پاکستاني بنګالي هر چی. دویم خپل استثمار چې خپل استثمار به کولاوی د کال به حکومت له 1 لاک ریال ورکې. دریمی مبینه چې کوم استثمار دی که نه نو هغې ته خلک اپلای کوي او هغه کپیل سیستم ختم شو. هغه د ګورمنټ سره ټچ شو او خلک یې وایي 4000 روپۍ نو 4000 ریال. زه به تاسو ته په لنډو داسې وم لکه په پاکستان کې چې یو پوسټ راوځي او سړی ورته اپلای کوي که نه او د هغې پوسټ هغه پیسې حکومت ته هغه پیس غواړي نو هغه پیس خلک جمع کړي او هغه بیا هغې ته اپلای وکړي. کپیل سیستم چرته هم نه دی ختم شوی. عام نارمل چې کومه ویزه ده پروفیشنل ویزه ده او دا چلیږي په سعودي عرب کې په هر ځای کې. نن سبا هر سړی لګیا دی د الله بندګانو د خلکو سره پیسې نشته. کپیلانو له پیسې ګوري اقامې نوي کوي د چا نه 4000 غواړي چا نه 6000 هغوی خپلې اقامې نوي کولی. نو کپاله سیستم چې دی ختم شوی نه دی. پروفیشنل چې کومې ویزې دي ګن په سعودي عرب کې چې کوم مین غټه ویزه ده زما ویزه خپل شکر الحمدلله پروفیشنل ده نو دا ختم شوی نه دی. کپیل سیستم ختم شوی نه دی او څوک د سره دوکونه کې مین مطلب او مقصد مې دا چې د پاکستان چې کوم ایجنټان دي نو هغو له جوړه شوه اوس په دنیا خلکو سره دوکې کوي. د رب دپاره درته وایم چې په خپل ځان رحم وکئ. خو چې دغه ایجنټان درته څه ووایي لاړ شئ چا غوا خرڅه کړې چا میخ خرڅه کړې چا کالې خرڅ کړی چا کور چا پټۍ او راشئ په دو کې دا پیسې ورومنډئ او بس دوکې د سره وکړئ. یو پیرې چې درنه سړی پیسې والي نو دا رااخیستو به بیا تمه نه کړې د ایجنټ سړي نه. زما دا ویډیو لکه اوږدېږي خفه نه شئ خو زه دا ویډیو چې د خصوصي د پښتنو دپاره جوړوم چې چا سره دوکه ونه شي. دویم نمبر چې کومه قسمه ویزه ده نو هغه د استثمار به جوړی. حکومت ته به خپل پیس حواله کې او کال په کال به استثمار نوی کې لکه څنګه چې مثال یو کارت ختم شي مونږ یو کال پس نوی کوو نو هغه چې تو یو کال پس نوی کې نو یو لاک ریال به هغې باندې ورکې. دا د حکومت پیس دی او په دې باندې تو خپل هر روزګار کولی شي. ستا خپله موسسه ده په دې باندې او مطلب ستا سره د کپیل سیستم څه کار نشته خو په دې خرچه ډېره راځي. دریم نمبر چې دی کم مبینه چې راته زه کومه یادوم که نه دا جدا سیستم دی. دې ته چې کله اپلای وکړي نو 4000 ریال به ډکي حکومت ته او د هغې نه پس په حکومت ته 7-8 لاک ریال شو کې او د هغې نه پس حکومت چې د څومره هم ډاکومنټ غواړي چې مطلب ستا سره دا پیسې د کم طرفه راغلی انویسټیګیشن به پوره تو خپل حکومت ته ځان رډي کوي چې یاره زه غل ډاکونه یم زما سره دا پیسې د خپل روزګار دي 7-8 لاک ریال به حکومت ته شو کې د هغې چې کم پروسس دی هغه پروسس به وکړي فارمونه به ډک کړي نو تا ته به د حکومت ته طرفه کارډ میلاو شي. کارډ مبینه کارډ چې په هغه کارډ باندې تو ځانه مطلب په سعودي عرب کې ځمکه هم اخیستلی شي. د مکې مدینې نه علاوه چې څومره هم د سعودي عرب خاوره ده په هغې کې ځمکه هم اخیستلی شي او روزګار کې پرې هم کولی شي. نو دغه 3 قسمه ویزې دي او زه تاسو ته وایم چې کپاله سیستم ښه برابر دی. څوک د سره دوکې ونه کړي د چا په خبرو کې را نه شئ. دپاره د خدای درته وایم چې په سعودي عرب کې کپاله سیستم ختم شوی نه دی او چې څومره هم خلک لګیا دی که نه دا مکمل دروغ دي. زما په خپله پروفیشنل ویزه ده
کپیل والا ویزه ده نو هیڅکله هم دا نه دي ختم شي او چې کله ختم شي نو انشاءالله په هغې به زو خصوصي ویډیو جوړوم. دا ویډیو چې نن څومره کیدای شي مخې ته ډېر زیاته شیر کړئ چې څوک د سره دوکې ونه کړي. د لوی الله په امان.